अस्सलाम वालेकुम। नन به تاسو په دنیا کې هر ځای کې په بریکینګ نیوز کې کتلی چې د امریکای صدارتي امیدوار او مخکې چې کم صدر پاتې شوی ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوینیا کې په یو ریلی دوران انتخابي ریلی دوران حمله وشوه او ګولۍ د هغه د غوږ زخمی کو په مخې وینه راله هغه پریوتو او بیا سکیورټي والا هغه کور کو او هغه قاتل چې کم چې په د حمله کړی و هغه هم سکیورټي فورسز فوري مړ کو. دا یو ډیره اهم واقعه وه چې نن وشوه. بیا اف بی آی والا وویل چې هغه قاتل چې کم حمله آور و د هغه نوم تامس میتیو او د 20 کالو و. د ډونالد ټرمپ باندې د حمله ولې وشوه او آیا مخکې په امریکا کې داسې حملې شوي؟ داسې واقعیات دا 2 کیسه دي. یو په جان اف کینیډي باندې شوی وه کوم چې د امریکې کمترین صدر او 35 صدر هغه چې کوم هغه پیدا شوی په 29 مئی 1917 کې او هغه د ټول نه کم عمر ترین صدر هغه په 1961 نه د 1963 پورې د امریکای صدر ډیر پاپولر صدر او ډیر سمارټ سړی. تاسو چې نن سبا امریکا کې د جی اف کینیډي ایرپورټ دی نو دا د هغه په نوم دی، جان اف کینیډي د هغه پوره نوم او په هغه باندې حمله شو. په هغه حمله کې هغه په یو کولاو موټر کې ناسو او مړ شو. په هغه باندې چې چا حمله کړې وه نو دا هغه نوم لی هاروی اوسوالډ دا هغه نوم او دا په 22 نومبر 1963 کې په حمله کړی و او هغه فوري مړ شو. خو بیا یو عجیبه کار وشو. دغه کس 2 ورځې پس په پولیس تاڼه کې په ډیلس پولیس سټیشن کې او هلته د یو نایټ کلب مالک راغی، د هغه نوم جیک روبي او هغه قاتل چې کوم د جان اف کینیډي لی هاروی اوسوالډ هغه مړ کو او کیسه ختمه کړه. دا ولې کیږي؟ جان اف کینیډي چې هغه د اسټابلیشمنت نو خوښ او هغه لا خلک وی اوس 65 سال بعدم چې دغه قاتل صرف د کرای قاتلو په شای اسټابلیشمنت او د امریکای ټول خلک دا مني چې د جان اف کینیډي قاتل د امریکای اسټابلیشمنت ځکه چې هغه د اسټابلیشمنت نه منله، هغه امریکای لا کلی پالیسیانې ورکولې. ډونالد ټرمپ باندې ولې حمله وشوه او مخکې د هغه خلاف هغه ته لارې بندولو کوشش کولو؟ دا وجه ده چې ډونالد ټرمپ هم د اسټابلیشمنت د خوښې سړی نه دی، ځکه چې هغه د عراق نه فوج راوغوښتو، عراق جنگ ختم کو. ډونالد ټرمپ په دور کې د افغانستان نه فوج واپس وویستو، د افغانستان جنگ ختم کو او د ډونالد ټرمپ په دور کې واحد د امریکای دور و چې هغه په بل چا ملک باندې حمله نه ده کړې. الته کې اسټابلیشمنت چې دی ډیر سترانګ دی او د امریکای د هر ملک اسټابلیشمنت لا یو خیالي دشمن پکاري، یو داسې دشمن ولا پکاري چې هغه خپل عوامو ته وایي چې کوچري موږ دا دشمن مړ نه کو نو امریکای ته خطر ده او بیا په ایربونو ډالر هغه له فندز مختص کی جنگي او دغه فندز چې د امریکای د وسلې فیکټریانو نه په وسله والی او دغه وسله چې دا ټول فیکټریانې د سینیټرانو او د دې جرنیلانو دي نو په هر طرف ورته فایده او بیا څه چلو کې په یو درېمګړي ملک کې جنگ شروع کی، په عراق کې، په شام کې، په افغانستان کې په لکونو بیګونه وجني، خو خپل قوم ته وایي چې دا مو خطره ختمه کړه کې نه دی. ټرمپ د دې شي خلاف دی او وایي چې امریکای له توجه ورکړي پرېږدي د دې ملکونو لانجې. نو په دې وجه باندې د هغه خلاف د اقدامات وشو. داسې یو واقعه او دې کې یو عجیبه د سوچ خبره، طریقې کار د دې ټولو یو دی. جان اف کینیډي چې باندې کم قاتل حمله وکړه هغه فوري مړ کو ځکه چې هغه ثبوتونه میټاو شو چې د چا دغه کړو. په دغه باندې چې حمله وکړه د ډونالد ټرمپ، تامس میتیو 20 کالو هلک دی، هغه هم فوري مړ کو. کو غوښتنو ژوندی نیولې شو چې ثبوت دی والي چې بای دا حمله لتا چا اوکساو کړی وي، پیسې چا درکړي، نفرت دی او څه وجه وه. دغسې واقعه زموږ په پاکستان کې هم شوې وه چې کله لیاقت علي خان په لیاقت باغ کې په جلسه کې اکبر خان نومې سړي په ډزو کو نو هغه چې کله مړ کو لیاقت علي خان د اکبر خان سره خواته د سپیشل برانچ سړی انسپکټر ناسو او هغه په اسانه اکبر خان نیولی شو، خو هغه تماچه راویسته او دی مړ کو ځکه چې اکبر خان
ژوندي نیولې شوي نو بیا به دا ویلي چې چا راله پیسې راکړي او چا لمسولي دغسې حمله کو ستاسو خیالي په عمران خان هم شوې وه او د عمران خان باندې چې حمله شوې وه نو هغه کس دا الزام لګو چې ما د عمران خان د مذهب خلاف ما ته ښکارېدو نو ما پې حمله وکړه خو چې کله د هغې ځای فارنزیک وشو نو په هغې کې د دوو وسلې خول راووته یو هغه چې کم قاتل به په عمران خان حمله کړې وه ډزې کړې وې د هغه د ګولې او یو بیا دغې قاتل له یو بل سړی کتلی و چې هغه به بیا په ده ډز کوي چې ثبوت مو راوشي خو که تاسو خیالي په ویډیو کې نو دا کم کس چې د عمران خان د قاتلانه حمله کوي د باندې ډز کوي نو د تحریک انصاف یو ورکر هغه باندې حمله وکړه هغه نه تماچه ګډه وډه شوه او دا نشانه خطا شوه د دې کې ټولو کې طریقې کار یو دی چې یو به قاتل تیار کړي ابه ډز کوي او قاتل له بیا یو بل قاتل تیار کړي چې هغه ثبوتونه میټاو شي څه چې روان دي الله دې په ټوله دنیا کې امن راولي خو په ډونلډ ټرمپ باندې او په جان اف کینیډي په لیاقت علي خان او په عمران خان دا ټول یو مایند سیټ دی چې کم کس د داسې طاقتورو خلکو د پالیسیانو سره اختلاف کوي نو د هغوی بیا دغه انجامي نو د ډونلډ ټرمپ پاپولیریټي د دې حملې نه پس 70% ته ورسېده او په امریکا کې یو د خلکو یو ډیر سترانګ مایند سیټ دی هغوی خپل صدر ډیر مضبوط ګڼي چې زمونږ صدر ډیر مضبوطي جو بایډن چې دی په هغه تیره مذاکره کې کارکردګي ښه نه وه او دغونته او غایب دماغ او دغې مغې له من فکر دغه ورکو تاثر او ډونلډ ټرمپ چې دی نو ډېر چې څنګه پې حمله وشوه راپاڅېدو نو لاس یې چوت کو او عوامو ته دغه وکړه چې زه لکه مضبوط ولاړ یم دغې وله پاپولیریټي انتها ته ورسوله په دې موجوده صورتحال کې د ډونلډ ټرمپ نه اوس څوک نشي ګټلی کو بل څه حادثه ونشي یا یې بل مړ نه کړي یا ورته بله څه لوبه جوړه نه کړي نو دا د ډونلډ ټرمپ باندې د حملې بیکګراونډ او د جان اف کینیډي او د دې په هغې کې مماثلت دا و چې دواړه د اسټیبلیشمنټ پسندیده خلک نه دي نو ځکه ورسره دا کوي امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي کو ویډیو خوښه شوه نو کمنټ پیو کې لایک ورکې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته